السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. لم خوشاله کا دا یو د ملګری یو خوب دی او د هغې تعبیر ورکول پکار دی ان شاء الله. او تاسو ته ښه پته ده زموږ د چینل د موږ تاسو ته ویلو چې دینه به اسلامي نشریات کېږي، دینه به تاسو ته بهترین وظایف نشر کېږي او دغه شان ته ورسره نصیحتونه وغیره به تاسو ته نشر کېږي. اوس دا یو ملګري یو خوب لیدلی د هغې باره کې موږ مختصر هغې ته یو طریقه ښایو، تعبیر ورته ورکوو بفضل الله وعونه. الله دې کي چې زمونږ کوم تعبیر دا صحیح وخیږي. ملګرو چینل ځان سره سبسکرایب کړئ چې تاسو ته کومې مسلې د هغې باره کې تاسو تپوس کوئ، وظیفې باره کې یا بل دیني مسله یا څه پوښتنه یا خوب وغیره. اوس آیا راځو اوس خپل دغه ته یو سړی دی هغه په خوب کښېني چې زه څه کېږم بار زه بربنډېږم عریانن چې ورته وایي مطلب زما زه بې لباسه کېږم. اوس یو خو صورت دا دی چې یو سړی بربنډېږي نو دال علی سلامة الباطن، الله رب العالمین به باطن برابر کړي، مضبوط به کړي. او کله کله د دې تعبیر داسې هم کېږي وربما دل علی ما یوقعه فی الندم، کله کله انسان داسې یو کار وکړي چې د هغې د وجې نه به دی پښیمانتیا کې پرېوځي، د دې د وجې نه دی بار په خوب کې څیني عریانن حالت یې چې زه څه کېږم زما لباس ختمیږي وغیره وغیره. اوس دریم صورت دا دی که چیرې یو سړی خپل ځان په یو محل کې یا یو محفل کې یا په یو ګڼه کې یو جماعت کې په داسې حالت کې ویني چې په جماعت کې هم او زما لباس نشته دی، زما نه لباس غورځېدلی دی چې ځان ته وګوري، نو دغه وخت کې دله سوچ پکار دی ځکه دی یو داسې عمل کې اخته دی چې فإنه یفتضح، دا عمل دغه کار به دی زر څه کې شرمنده کې. یو ملګری هغه رانه پوښتنه وکړه چې دغه شان زه داسې حالت راځي چې زه بار په کور کې د مور او پلار او د خویندو ورونو په مخ کې څه کېږم چې سوچ وکړم خوب کې نو به زما لباس نه، اگر چې هغه سړی نیک سړی و داسې په نیک معلومېده، مدرسې ته به ته راته مدرسې طالب و علم یې کوه، لیکن چې کله دا خوب ماته بیان کړه ما ورته دا کړه مل چې ګور کله ته په محل کې محفل کې د خلکو په وړاندې باندې داسې کېږي نو الله دې رحم وکړي، ستانه به یو داسې هسې نه چې ستانه داسې یو عمل صادر شي چې د هغې په وجه باندې ته خپل ورونو ته شرمنده شي. هغه شان ته وشوه هغه 5مه درجه کې خپل علم یې پرېښوسته او داسې افعال دغه نه صادر شو چې په کور کې په خلکو کې اوس هغه داسې مشهور دی چې د هغه څوک نوم نشي اخیستلی. نو لهذا بیا وروستو انسان له توبه ایستل پکار دی، استغفار ور ایستل پکار دی. لهذا دا په خوب کې ځان بربند لیدل بغیر د کپړو نه لیدل دي 3 صورتونو ما تاسو ته ویل. یا خدا چې الله رب العالمین به باطن برابر کړي، هغه به ټیک کې برابر وکړي، کله کله د پښیمانتیا سبب جوړیږي او کله کله چې دی بار یې نو دی کم فعل کې چې اخته دی دا کار دی پرېږدي ذکر دغه کار د وجې نه دی به څه شي شرمنده نه شي په خلکو کې. لهذا دا خبره تاسو مخکې نور خلکو ته ورسوئ، که چاته ضرورت دی هغه نور هم داسې کولی شي او موږ ته ویلی شي انشاءالله هغوی ته موږ بهترین تعبیرات بفضل وعونه ورکوو انشاءالله. والسلام. چینل ځان سره سبسکرایب کړئ. الله مو خوشحاله کړه.